أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطوة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذ قلنا أو هرقل شمو أفرمل ادخلوا تاسو داخل شيء هذه القرية دي كليتا فكلوا بسخري منها دي كلينا دلتا كده منها بمعنى دا فيها دي دا منها معنى دا دي كلينا أو دا فيها معنى دا بدي كلي كي دلته کې دا منها په معنا د فيها دي فکلوا خورئ منها په دې کلي کې حيث شئتم د کم ځای نه چې تاسو غواړئ رغدا ښه پراخه ودخلوا الباب او داخل شئ په دروازه کې سجدا سجده کوونکي وقولوا او وایئ حطوة چې بخنه غواړو نغفر لكم موږ به مغفرت وکړو تاسو ته خطاياکم ستاسو د خطایانو ستاسو د ګناهونو وسنزيد المحسنين او نږدې ده چې موږ زیات ثواب ورکو نیکوکارو ته اصل کې دې کې هغه واقعیات طرف ته اشاره ده چې کله دی ته حکم راغی چې تاسو چې کوم دی د قوم عمالقه سره جهاد وکړي نو دی وی چې موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام رب تاسو دواړه لړشه او دغه سره جهاد وکړي او چې کله هغه علاقه فتح کړي شام فتح کړي نو موږ بیا په تیار باندې درشو ان قاعدون موږ دلته کې ناس خو نو الله پاک جل جلاله کله دا خبره وکړه دا خبره الله ته ناخوښه شوله چې ان قاعدون موږ بدلته کې ناس یو نو الله ولله دې دا سزا ورکړه چې سلويخ کاله الته کې نظربن اوساته ان قاعدون موږ بدلته کې ناس یو نو الله بس دلته کې بناس دې جنوتې نش دې د خندنی په تر وی چې تاسو ورشه موسی عليه السلام دې تاسو طرف د جهادو کې ان قاعدون موږ کوم دې بدل موږ دلته ناس خو بس موږ دلته بناس نو الله ورته بالکل دلته بناس نو سلويخ کاله دی روانو د میدان تیه نه تقریبا د شپږ نیم میله دی او شاړه علاقه ده میدان دی نو پای کې بدی سفر کو چې ما خام بشو سمبلاستو سار برا پاسې د بیا خپل ځای ته راغلی سلويخ کاله دی میدان تیه کې نظر بندو او الله په د هر څه باوجود دوره انعامات کړیو چې الله پاک جل جلاله دې د سوري د پاره په وریځ راوست ځکه ته کې ونه وینا نو الله به د سوري د پاره وریځ بدلی د سرون د پاسه سوري په وریځ کړي او من او سلوا به ورته ورکول د خوراک ته پاره من هغه خوږ سیزو سلوا مړزان او دی چې کومه کپڑے په غاړه باندې وي هغه به نه شلیدلی نه به زړېدلی او یو هوا براوال وته لاکس ګندشي به پاکي کړي ماشوم به پیدا شو دغه سره کپڑے پیدا شوي هغه چې ماشوم به سوره لوی دوه سره کپڑے لوی دي که سلوخ کال ډیر لوی موده ده دغه رنگ دو رڼا د پر الله پاک جل جلاله د زمکه او د اسمان په منځ کې واستنه غونډه قائم کړي به دي ته رڼا کول د رڼا د پر الله پاک او د داج کم دی بندوبس بیا دی په دریم آیات کې رستور روان دي چې تګي شنو موسی عليه السلام د جوبو پکار دي موسی عليه السلام سره یو غټه هغه له امسر پرې خودله لخته ولا پرې خوده داغه د ټولو طرفونو درې چینی روان شو د سلور طرفونو او د دولس قبیله وي او 3-4 بار سلور طرفونه شو درې چینی شو د دولس چینی دغه نه روان شو د پاغي بدی خپل ضرورت پوره کو دا دومره انعامات په الله پاک جل جلاله په وادي تیه کې وکړلو سره د دې د ګناهونو چې دی په هر قدم د الله پاک نافرمانی کوله بیا الله دومره لوی ذات ته چې د دې هغه نافرمانه ته اونکتل او الله په هغه حالاتو کې هم قسمه انعامات وکړي بیا دی په دغه دوران کې اوه سلويخ کاله پس اصل کې حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام دواړه دې سره دغلت کیو
نو هارون علیه السلام د موسی علیه السلام 3 کاله مخکې وفات شو او موسی علیه السلام 3 کاله دی سره وو چې کله دغه د وفات وخت نږدې راغی هغه د الله نه سوال وکړ الله پاک زه په دې قوم کې نور پاتې کېدل نه غواړم ما د اجازه وکړه چې زه لاړ شم او زما مرګ په بیت المقدس کې راشي یا بیت المقدس سره نږدې راشي نو الله پاک موسی علیه السلام د اجازه ورکو هغه روان شو روانو نو بیت المقدس ته نږدې هغه ته چې کوم دی مرګ راغی او انت کې چې کوم دی دغه قبر جوړ شو بیا الله پاک جل جلاله حضرت یوشع بن نون علیه السلام چې دا ډومبي د حضرت موسی علیه السلام خادمو د دې واقعیا به ورستو را روانه د حضر علیه السلام او د یوشع بن نون او د حضرت موسی علیه السلام په لسمه سپاره په اخر کې د دې واقعیا به ذکر ده نو د یوشع بن نون ډومبي د حضرت موسی علیه السلام خادمو بیا الله پاک جل جلاله رسول د پیغمبري ورکړه او الله پاک دې ته ویلو چې تاسو به جهاد کوئ د شام والا سره چې انت کې قوم عمالقه بعد د تاسو په زموږ باندې قبضه کړی دي په شام کې دا یې سره به جهاد کوي نو چې کله تاسو جهاد وکئ نو بیا به تاسو سوال ز پورا کوم نو بیا د حضرت یوشع علیه السلام په سرپرستی کې موسی علیه السلام لاړو حضرت هارون علیه السلام لاړو د یوشع بن نون علیه السلام په سرپرستی کې د قوم عمالقه چې بعضی حضرات وی چې دا قوم عمالقه د قوم عاد نه پاتې شوی خلک دا ډېر پهلوانان دي به ځکه سمې نه راځي نو د یوشع علیه السلام په سرپرستی کې دی جهاد وکړو او د جمعې په ورځ ورته الله پاک دوی ته فتح ورکړل دی بنی اسرائیل ته او حضرت یوشع بن نون علیه السلام ته چې فتح ورته ورکړل نو دی درخواست وکړي چې الله پاک مونږ د یو قسمه خوراک نه تنگ راغلی لکه دغه منه صلوا په نور څه نشته دي مونږ غنم غواړو مونږ چې کوم دی مسور غواړو مونږ چې کوم دی وربشي غواړو مونږ ساګونه غواړو مونږ پیاز غواړو دا ټول مطالبه چې کوم دی الله ته مه تکړي الله پاک ته چې مونږ د زیاته اورېږي دا ټول سيزونه پکې الله پاک ته فرمایي چې دا خو یو شاړ میدان دی دلته کې خو نشته دی خو تاسو پلانګي خار ته ور داخل شي خو چې انت کې کله داخليږي نو دوه قسمه آداب بسرګندوي یو به قولی چې کوم سیز د زویم هغه په جبه باندې وای او یو به بدني چې کوم څنګه انداز کې درته زویم په هغه انداز کې به داخليږي نو الله ته فرمایي چې کله تاسو په خار په دروازه باندې داخليږي نو تاسو به دا وایي چې حتوتن ته حتوتن معنا دا چې الله زموږ بخشش وکړي موږ ستانه بخشش طلب کو بخنه غواړو در نو تاسو به دا ټکی وایي نو توبه دا ټکی به وایي توبه به وباسه چې کله د خار په دروازه باندې ور داخليږي نو توبه به وباسه او دوی مداج سجده کوونکی به داخليږي سجده کوونکی نو با ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا سجده ذکر دلته د سجدې دی خو مراد ته رکوع ته ذکر د سجدې په حالت کې سړی تګ نشي کولی نو ذکر د سجدې دی خو مراد ته رکوع د ټیټ داخل شي د رکوع په حالت کې داخل شي او کنه د دینه مراد سجده شي نو بیا به مراد دا شي چې کله ور داخل شي نو جمعه تلل شي الته کې الله ته شکر سجده وکړي نو دی چې کله الله پاک جهود حکم وکړو او دی ته فتح ملو شو دی خار ته داخلي دل نو دی د حتوتن په ځای باندې حنتوتن وي دا د خندنی د پاره حتوتن معنا دا مونږ بخنه غواړو مونږ بخشش غواړو مونږ توبه وباسو نو دی به حنتوتن معنا دا غنم مونږ غنم غواړو او بعض روایتونو کې دي چې دی بحبه فی شعره وي چې دانه غواړو د وربشو په وګو کې او چې کله داخلي دن نو الله دې سجده کوونکی یا رکوع کوونکی داخل شي نو دی په شا باندې داخل شو په شا باندې د خندنی د پاره او بعضی روایتونو کې راځي چې دی سرونه سي چت کړل او متکبرانه انداز کې ور داخل شمو خو چې کوم دې کار کړی د فتح حاصل کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړل نو الله جل جلاله آیات نازل کړي دا جاء نصر الله والفتح ورایت الناس يدخلون في دين الله افواج خلاصه دا چې دا فتح الله درکړي تاسو چې کوم فتح درکړي دا درکې دا الله درک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د فتح مکه نو ورستو را داخلي دو دومره په عاجزه باندې نبی علیه السلام داخلي دو چې سره دومره ټیټ کړو چې د اوخته پالان سره چې کوم د نصر ولاګو دومره په ټیټه باندې را داخل شو رسول الله صلی الله او بیا چې کله راغی نو به جمعه تلل او اتر رکعات چې کوم د چاشت مونږ نو امید د چاشت مونږ وګو امید شکرې په تور باندې دا اتر رکعات وګو دوه روایتونه نکړي خو نبی علیه السلام دومره په عاجزه سره را داخل شو چې الله ګور دا فتح چې راکړل دا تا راکړل د مونږ نه کړ دا تا چې کوم د فتح راکړل نو عاجزي خشه دی شیطان
تکبر کو تکبر وکړو نو الله پاک چې کوم دی تباہ او برباد. نو عاجزي ښه شی دی. الله پاک فرمایي چې دا تکبر شي، تکبر دا زما صادر دی، زما چې څوک زما صادر علي نو په جنگ باندې به دي کنه زما جنگ ته تیار شي. د چا په زړه کې د اوري د دانې عمر تکبوري نو په د باندې د جنت ګوي چې کوم دی خرا. نو عاجزي دې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتو کې چې کوم دی بنده صفت سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. عبده د نبی علیه السلام د لپاره د عبد نوم استعمال کړي. دغه رنګ په نومونو کې د ټولو نه بهترین نمونه عبد الله او عبد الرحمن دي. عبد معنی غلام بنده، عبد الله د الله بنده، عبد الرحمن د رحمان بنده. یو ځکه به کوم د تکبر نخ کار کا دلته کې یو دغه د دوا دوی چې نه کې یو کس وفات شو نو دلته کې یو موټر وال راغی ودرېد ما هم نه پېژندو دلته چې د استاد ډیوټي له شته راغلی هغه موږ د موټر ودرو چې موټر ودرو نو ما سره بل یو ملګری نو زه مو ختم هغه ملګری مشر نو هغه مه ته کې نو عزتمنو مو خاندانی سره نو بس موږ روانو هغه خپل کیسې شروع زه پلان کې یم او دا وحده در سره ورور مې دیزه کې افسر دی او پلار مې دیزه کې افسر ریټایر و د پلان کې د تر زوی ما ټول کیسې وته شروع ډېر خبره ډېر اوچته وته وې اخر کې هغه تاسو استاد شي پتی ما ته نه پیژنې ما د کاری شپ ته گاډه و اصل کې خپل تعالی چې الله کوم وحده در کړی هغه په خپل مظاهره وا هغه په خپل خلکو ته پته لګي او نیک عمل کوا هغه به الله جل جلاله پټوا الله به اخکار کوي. نو تکبر د الله په نسبت باندې ډیر ناخوغه سیس دی. عاجزی الله ته خوخه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج تلاړو الله دې تاسو کو سدي راوړي نبی اسلام سو فرمایل التحیات لله والصلوات والطیبات الله ما د تعجزی راوړي دا بدنی او مالی عبادتونو مې تراوړي عاجزی مې تراوړي نو الله خوشاله شو نو الله پاک په سلام راوړي. نو عاجزی چې کوم نو دی دوه خبرې وکړي یو خدا چې الله ته حتوتن وایي یعنی بخنه وغواړي چې کله ور داخليږي او دویمه دا چې عاجزی کوونکی داخل شي سر ټیټ کې ور داخل شي نو دې دواړه خبرې الټا وکړي. د حتوتن په ځای باندې خندنه کو حنتوتن وی یا حبتن فی شعره وی او د سجدې په ځای باندې دی په شا باندې ور داخل شو یا سرونه اوچت کړو متکبرانه انداز کې ور داخل شو نو الله پاک جلو خپش او عذاب پیراوس او د هغه عذاب د وجې طاعون مرض په الله راوستو او په لک سات کې 70000 کسان دغې نوم شو 70000 کسان نو دغه هغه واقعیا طرف ته اشاره. واذ قلنا ادخلوا واذ قلنا هر کله چې موږ فرمایل ادخلوا تاسو داخل شئ هذه القريه دي کلیتا فكلوا پس خورئ منها اي فيها منها بدی کلی کې حيث شئتم د کم زینه چې تاسو غواړئ رغدن خفراخه خډیر خورئ ودخلوا او داخل شئ الباب په دروازه کې سجدن سجده کوونکی وقولوا او وای حتوتن چې مونږ بخنه غواړو مونږ بخشش غواړو توبه وباسو نغفر لكم نو مونږ به بخنه وکړو ستاسو د پاره مونږ به وبخو ستاسو د پاره نغفر مونږ به وبخو لكم ستاسو د پاره خطاياكم نغفر مونږ به معاف کو مونږ به وبخو لكم ستاسو د پاره خطاياكم ستاسو خطایانه وسنزيد المحسنين او مونږ به زیات ثواب ورکو نیکوکارو ته نیکی کوونکو ته فبدل پس نو دوی بدل کو فبدل پس بدل کو الذين ظلموا هغه ظالمانو قولا یو بل قول غیر الذي فزيد هغه قيل چې ویل شو لهم دوی ته دي د هغه قول په ځای باندې بل قول وي چې کوم دي ته ویل شو دي ته حتوه ویل شو نو قولا یو بل قول فبدل الذين ظلموا پس بدل کو هغه ظالمانو الذين ظلموا هغه ظالمانو یا الذين هغه سنو ظلموا چې ظلم کړو قولا یو بل قول غیر الذي فزيد هغه قيل چې ویل شو لهم دیتا دیتا چې کوم ویل شو او حتوه او دی وی حنتوه یا حبه فی شعره فانزلنا پس موږ نازل کو علی الذين ظلموا فها کسانو چې ظلم کړو یا علی الذين ظلموا فها ظالمانو رجزا عذاب من السماء د اسماننا بما كانوا يفسقون فوجد دوی د نافرمانو واذ استسقى او هر کله چې طلب کړي ابو موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم د پاره فقلنا من فرمل اضرب وخ بعصا فامسا کا خپل باندې
بعصوا په همسا او کا د مخاطب ضمیر دی نو بعصوا کا په خپل عصا باندې په خپل همسا باندې الحجر غټه فقلنا من افرمل اضرب وخ بعصوا کا په خپل همسا باندې الحجر غټه فانفجرت پسروان شوي منه د غټینا 12 دولس عینا چینه قد علم په تحقیق سره او پیجندلو یا او پیجندلی کل اناس هر ډلی هر فرقه هر قبیله مشربهم خپل د ابو سخلو زي مشرب د ابو سخلو زي ته وي ګودرم ویل شي چینم ویل شي کل اناس هر ډلی مشربهم خپل چینه خپل ګودرونه کلو خورای واشربوا اسکه من رزق الله د الله د رزقنا ولا تعثوا او تاسو مگر زي فی الارض پزماکه کې مفسدين فساد کوونکی نو دلته کې واذ استسقى او هر کله چې طلب کړي ابو موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم د فره فقلنا مود افرمل اضرب وه بعصاك الحجر په خپل امسا باندې دا غټه په خپل امسا باندې وای نو دا غټه کومه غټه و بازي و چې دا غټه چې کوم دی ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا غټه چې کوم دی دا د غوی د سر برابر و او دا چوکور شکل کې و نو یو لاس تقریبا دور دا اسلامی غز دی دوره چې کوم دی پلنوا او دومره چې کوم دی دنګ و او دله چې کله حضرت موسی علیه السلام خپل اثار پرې خو د امسای والله پرې خو د لخت د دولسو د سلورو طرفونو دی چینی روان شو درې چینی د هر طرف نه روان شو دولس چینی شو او د دولس قبیله وینو هر قبیله د خپل چینه چې کوم دی ورسېده او دې کسانو خپل هر یو کس په خپل چینه پیجندل چې دا زما چینه ده او بعضی وی چې دا جنتی ګټه ولس لاس چې کوم دی پلنوا او لس لاس چې کوم دی دنګو لس لاس پلنوا او لس لاس دنګو او بعضی وی چې دا حضرت آدم علیه السلام د خپل ځان سره د جنت نه راوړی و او بیا به یو پیغمبر ته چې کوم دی حواله کوله حضرت اخره کې حضرت شعیب علیه السلام تراله شعیب علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام سخرو نو شعیب علیه السلام دله امسا د عصا چې کوم د لخت دی ولا ورکړه او دا غټه ولا ورکړه نو دا هغه غټه و او بهرحال یو غټه و باز وی چې عامه غټه و او باز به دا وی چې دا هغه غټه و چې کله موسی علیه السلام غسل کو لامبلی او جامع په کومه غټه باندې او وستلې هغه غټه جامع او تختولې نو بعضی حضرات وی چې دا غټه و بهرحال هر یو غټه چې خو یو غټه و نو چې کله موسی علیه السلام ورلامسار پرې خو دا غندولس چینی روان شي واذ قلنا ادخلوا او هر کله چې موږ وته واذ قلنا هر کله چې موږ افرمل ادخلوا تاسو داخل چې هذه القريه دی کریتا د دې کری نه مراد کم کړي دي نو راجح کول هو پکې دی چې دا بیت المقدس دی بیت المقدس خلکو د بیت المقدس وي او اصل کې بیت المقدس دی نو د دینه مراد بیت المقدس دی بعضی وی اریحا دی بعضی وی مصر دی او صحیح کول دا چې دا بیت المقدس یو ته یاد کړو چې دې ته ور داخل شي واذ قلنا ادخلوا او هر کله چې موږ افرمل ادخلوا داخل تاسو داخل شئ هذه القريه دي کلی ته فکلوا پس خورئ منها ای فيها په دې کلی کې حيث شئتم د کم ځای تاسو غواړئ رغدن خفراخه ودخلوا او داخل شئ الباب دروازه کې سجدن سجده کوونکی وقولوا او وای حطوه چې موږ بخنه غواړو نغفر موږ به معاف کو لكم تاسو د پاره خطاياکم تاسو خطایانه وسنزيد المحسنين او موږ به زیات ورغو ثواب نیکی کوونکو ته فبدل پس دوی بدل کو الذين ظلموا هغه ظالمانو یا فبدل پس بدل کو الذين ها کسانو ظلموا چې ظلم کړو قولا یو بل قول غیر الذي فزيدها قيل چې ویل شو لهم دویتا فانزلنا پس موږ نازل کو على الذين ظلموا فهغه ظالمانو باندې رجزا عذاب من السماء اذا اسماننا بما كانوا يفسقون فوجد هغه چې دوی بنا فرمانی کوله یا په وجه دوی دو نافرمانی و اذ استسقى او هر کله چې او به طلب کړي موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم د پاره فقلنا من فرمایل اضرب وه بعصاك فخپل عصا باندې الحجر غټه فانفجرت پس روان شوي منه د غټنه 12 عینا چینه قد علم په تحقیق سره او پیجندل کل اناس هر ډلې مشربهم خپل چینه خپل ګدرونه کلو خوري وشربوا او سقي
من رزق الله د الله د رزقنا ولا تعثوا او مگر زي في الارض پس بګي مفسدين فساد کوونکی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إله العالمين تزمون رازش الله زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي. خدای مونږ سوې سمو واورېدل، الله د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الله څومره خطایانې پکې رانې شوي الله مونږ ته معاف کړي. الله مونږ د صحیح او د ټیک ټیک تفسیر او ترجمې کولو توفیق او طاقت راکړي. الله مونږ باندې ټول مسلمانانو ته په قرآن مجید باندې صحیح د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الہ العالمین د زمونږ خامخا راضي شي. الله مونږ کې عاجزي او اخلاص پیدا کړي. الله مونږ د ریا او د تکبر نه او چاپورې خندنې نه بچ وساتي. الہ العالمین مونږ د هر هاي کار نه بچ وساتي چې تا او ستا حبیب صلی الله علیه وسلم پې خفه کېږي. الله د هر هاي ښه کارونو توفیق او طاقت راکړي. الله چې تا او ستا حبیب صلی الله علیه وسلم پې خوشحالېږي. الله څومره ملګري راځي مونږ ټولو ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي. الله مونږ ټول په دې قرآن باندې پوهه کړي. الہ العالمین مونږ ټول په دې قرآن باندې شدایان کړي. الہ العالمین د قرآن عظمت د دې او وقعت او د دې شان الہ العالمین زموږ زړونو ته راولي. الله څومره ملګري دي الہ العالمین دي کې څه قسمه بیماری دي پریشانۍ دي ټول الہ العالمین ختم کړي. الله څومره قرضداري قرضونه ختم کړي، څومره پریشانه حالې پریشانۍ ختم کړي. الہ العالمین څومره بې اولاد نیک او صالح اولاد ورته ورکړي. الله د چا اولاد نافرمانی الله اولاد یې فرمان بردار وګرځي. الله څومره کسان بې رشتو دي هغوی ته د جوړ رشتې ورکړي. څومره زنانه بې رشتو دي الہ العالمین د جوړ رشتې ورته ورکړي. الہ العالمین مونږ ټول دیندار او قرآن خانه کړي. الہ العالمین زموږ ماشومان دینداره کړي. الله زموږ مشرانو ته د عزت ژوند ورکړي، د دیندارۍ ژوند ورکړي. الله زموږ په زنانو د حیا او د عزت څادرونه راواچي. الله دنیا آخرت کې د کامیابو خوشحالو عزتونو ژوند ټول مسلمانانو ته راکړي. الله دنیا آخرت کې د بې عزتۍ د بې پردګۍ د شرم او د بې حیايۍ د رسوایۍ د ژوند نه مونږ ټول بچ وساتي. الہ العالمین زموږ مال جان وختانو تاثیرونو هسپتالونو جیلونو مقدمو کې څومره بچ کړي. خدای د خپل دین د غلبې لپاره استعمال کړي. الله زموږ د قرآن تفسیر د ثوابونه الله ټول مسلمانانو ته ورسوي. زموږ والدینو محترمینو ته یا نور چې زموږ د ملګرو څومره رشته داران وفات شوي دي ټولو ته دې ثوابونه ورسوي. الہ العالمین خاتمه زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کې په وخت ځنې قدر مو د زړه په صدق سره په ژبه دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول